یو ځل چې څوک را پریوزي دغه دپاره پاسېدل بیا ډېر زیات ګران کار خو چې کله پاسېږي نو بیا خلک حیرانوي. او د افغانستان ټیم سره پرونۍ لوبه کې د بنګلادیش میچ کې 2 ځل دغه چل شوی که تاسو خیال کړی دی، هم په بیټینګ کې هم په بالینګ کې. ډېر زیات د مبارک کې ټول افغانستان ته، ټولو پښتنو ته. ویډیو ډېر زیاته لیټ شو. ما پرون څنګه په پوسټ کې ویلو چې افغانستان میچ ګټلی او دا پیله ځل دی چې زه په افغانستان باندې ویډیو نشم جوړولی. زه قابل د دې خبرې په دې وجه نه یم چې زه کلي ته راغلی یم او کلي کې کور کې ما سره سیسټم داسې نشته، طریقه کار داسې نشته چې زه ویډیو جوړه کړم. سیټ اپ دلته بالکل ما سره نشته، هغه مختلف ریزن نور هم دي. خو بهرحال دا طریقه کار و چې ما ویډیو جوړه نه کړه. نو ډېرو ملګرو سره مې واده کړی چې ویډیو به جوړوم او خبرې به ضرور کوم. ما چې څنګه په سټارټ کې ویل چې د افغانستان ټیم پرون 2 ځل راپرېوتی و. 2 ځل په دې راپرېوتی چې په سټارټ کې تاسو د هغې بیټینګ کتلی و، حشمت الله شاهدي ټاس وګټو، د بیټینګ فیصله یې وکړه او په سټارټ کې د افغانستان نه کویک 4 وکټې لاړې. چې کله د حشمت الله شاهدي سره ګلبدین نایب لږ شانته کې سټی وکړه نو ما ویل زه کېدای شي دا پارټنرشپ د ډېر حده پورې وځي. خو ګلبدین نایب هم ډېر زیات زر آوټ شو. په 80 رنز باندې د افغانستان 15 وکټې د لاس نه تللې وې. او چې کله ته دومره زر 15 وکټې وویلې ستا ټوټل ټیم ختم شوی دی، ستا په ټیم کې بیا څه نشته. خو بهرحال سینیئر پلیران پاتې وو، محمد نبي پاتې وو، راشد خان پاتې وو. د دې ته زما ډېر زیات نظر و. بل حشمت الله شاهدي هم ذمواري اخیستې وه، هغه پته ماته ولګېده چې دا وکټ اوس دومره زر ترلاسه نشي ورکولی. خیر بهرحال آوټسټینډینګ پارټنرشپ د محمد نبي د سایډ نه، حشمت الله شاهدي د سایډ نه ډېره بهترینه لوبه وشوه. بیا په بعد کې ننګیال خروټی هم رالی، هغه هم ډېر زیات ذمواري واخیستله او تر اخره پورې لاړ. ما په سټارټ کې دا ویلي چې کله پیچ ما وکتو ما ویل چې پیچ ډېر زیات سخت دی او په دې باندې سکور کول ډېر زیات ګران دي. خو چې 200 رنز وشو، 200 رنزونه، نو بیا کولی شي افغانستان دا میچ په خپل نوم باندې کړي او همدغه شانته کې وشوله. 246 ټارګټ چې کله افغانستان بنګلادیش ته ورکړو نو زه بالکل مطمئن وم په دې خبره باندې. ما پوسټ هم کړی، ما ویل ټارګټ ښه دی، مقابله پې کېږي. د هغې نه بعد بیا چې کله د هغې سټارټ تاسو وکتو د بنګلادیش په واقعیا چې د 120 پورې 3 وکټې د هغوی لاړې، خو 120 پورې هغو سکور رسولی و. سکور دومره بیا پاتې نه و، نو 3 وکټې د هغوی نه تللې وې خو سکور هغوی رسولی و. نو افغانستان یو ځل پیله په بیټینګ کې هم راپرېوتو، بیا یې ځان راوچت کو سر ته رالی. بیا په بعد کې چې کله بالینګ د افغانستان شروع شو په هغه ټایم کې هم دی راپرېوتي. وګورئ که تاسو خیال وکړئ، سټارټ د وکټ یې اخیستی و الله محمد غضنفر او د دې نه بعد کې بیا راشد خان، دغه شانته کې عظمت الله عمرزی، محمد نبي، 15 وکټو پورې دا کسان لاړ. بیا د هغې نه بعد باقي ذمواري غضنفر واخیسته چې بس بھائی اوس لوبه ماته پرېږدوئ. او مکمل بیک ټو بیک غضنفر داسې وکټې واخیستې چې د بنګلادیش پلیران یې ډول په ځان باندې پوهه هم نه کړه چې دا وکټې لاړې زموږ نه، نو دا څنګه لاړې. د 15 وکټو نه واله تر 10 وکټې پورې غضنفر مکمل طور باندې د بنګلادیش کار تمام کو او دغه میچ یې په خپل نوم باندې کو. ډېره زیاته غټه بریا ده، ډېر زیات د مبارکي د افغانستان ټولو پښتنو ته. ویډیو دپاره زه یو ځل بیا بخښنه غواړم ځکه چې زه کلي ته راغلی یم. تاسو د کلي ماحول کتلی شئ. دلته کې سایډ ته ناست یم نو ما سره کور کې څه سیټ اپ بالکل نشته، کور ټیک نه دی زما دپاره چې هلته زه ویډیو جوړه کړم. نو دغه مسلې مسایل دي. زه چې کله په پېښور کې ما په یونیورسټۍ کې پوهنتون کې نو هلته نه زما ویډیوګانې راځي، نو ډېره زیاته بخښنه کوم ځکه چې ویډیو لیټ شول او دا په پیله ځل باندې دغه شان چلو شو چې کله نه ما ویډیوګانې شروع کړي د افغانستان په ټیم باندې، نو دا په هغه کې پیله ځل دی چې میچ افغانستان وګټو خو ما ویډیو په هغه ټایم اپلوډ نه کړله او بلکې په سهار لا اپلوډ کوم. او کېدلی دا هم شي چې بقایا کم 2 میچونه پاتې دي، نو کېدای شي د دې ویډیو هم دغه شانته کې راځي په سهار له باندې ځکه چې قصه لږه شانته کې وړاندې او زه لا فلحال په کلي کې یم، بعد کې به ځم یونیورسټۍ ته. ټولو ته یو ځلې بیا مبارک انشاءالله. ملاویږو نوي ویډیو کې، تر هغه د مال راکړي اجازه. د الله په امان.